المبارک ډېرې قیمتي ورځې شپې شروع دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي رب صائم ليس له من صيامه الا الجوع. ډېر روزهدار داسې دي چې روزه خو نیولې ده لیکن ماښام د بانګ سره دته نور د روزې نه هېڅ نعمت نه میلاویږي ما سوا د لوږې نه. الله تعالی دې موږ تاسو د داسې روزې نه وساتي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ډېر روزهدار داسې دي چې روزه نیولې ده او ماښام هم کو خلکو هم پېشمنې کړه او دم کړی دی، خلکو هم رس تېره کړه او دم تېره کړه، خلکو هم د ماښام بانګ سره کجوره وخوړه دم وخوړه، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې دته د دې خپلې ټولې ورځې سیله کې صرف او صرف د ورځې دا لوږه او تنده میلاو شوه، نور ورته هېڅ شی میلاو نه شو. علما وایي د دې وجه څه ده؟ نو علما حضرات وایي یا خو د دې وجه دا ده چې دې سړي به ماښام دا روژه ماته کړي په حرام مال باندې. نن موږ تاسو هر سړي د خپل کور او خپل کاروبار مخې ته دی چې بنده لږ غونته په هغې باندې نظر واچوي چې آیا زه دا کور ته ماښام له سره اړم او زما دا ښځه او زما دا بچي یا زما دا مور او پلار او وروڼه خویندې به خوري، نو آیا دا حرام مال دی او که دا حلال مال دی؟ په دې چې به یې روژه ماتوي دا د هغې زه تباهي کوم او که نه؟ نو د دې د وجې نه خیر دی ډېره غوړه ډوډۍ دې نی که نه، خیر دی ډېره ګرمه دې نی که نه، خیر دی ماښام دې پکوړې په یو کور کې پخې نه شي که نه، خیر دی په دغه کور کې په وریجو کې غوښه نی که نه، خو لیکن چې حرامه نی حلاله که الله درکړې ده نو فبها ډېره خوشحالي ده په دې باندې چې الله تعالی چاله حلاله ورکړې ده نو ډېره زیاته خوشحالي په دې پکار ده الحمدلله پې ووایي او پاخه کوي خپله مو خورئ ګاونډیانو عزیزانو له مو لېږئ. خو چې یو بنده باندې د الله په الحال امتحان دی او مال تنګ دی، مالی طور د ده چې کوم دی هغه فراخي کمه ده، نو دې ملګري له دا پکار دي چې خیر دی لږ ناکام دی وکړي، کور ته دې خیر دی، بچو له دې د ناکام او د صبر تلقین ورکړي، دې ښځې له هم دا پکار دي خاوند سره ناکام وکړي، خو لیکن حرامه دې کور ته نه راړي، ګینې ټوله ورځ به لوږه تېره کړو هېڅ به راته میلاو نه شي. الله دې موږ د حرام مال نه او د حرامې نوڼۍ نه وساتي. یا محدثین وایي چې دې سړي به روژه خو سمه نیولې ده په حلال باندې او په حلال مال باندې ماته کړې ده، خو په دې میز کې غیبت کړی دی د بل مسلمان. نو نن نارینه او زنانه ټول په دې عمل کې مبتلا دي، خو زنانه بیا خاص کر د دې عمل ډېرې شکار دي چې روژه خو نیولي، تلاوت خو ډېر کوي، تراوم اهتمام کوي او ذکر هم ډېر کوي، خو که د ګاونډۍ د خبرې نوبت راځي نو بس دې ورته بډې راښکلي دي، که په کور کې د یور خبره راځي دې ورته بډې راښکلي دي، په کور کې چې کوم دی د روندار خبره راځي دې ورته بډې راښکلي دي، که د خواښې خبره راځي نو انګور ورته تیاره ده، که د خواښې د انګور مسله راځي نو خواښې ولې په سر ولاړه ده، غیبت ته تیاره ده. زما محترمو لږ غونته کې په دې باندې نظر چې ګوره دا رمضان الله د دې دپاره رالیږلی دی چې په دې کې الله زموږ نه رضا شي، الله ته مونږ قربت اختیار کو، نه د دې دپاره چې بس دا صرف یو ډیوټي ده چې بس سار پېشمني مال چې کوم دی نو اوم چای وڅښه پراټه وخوره ماښام بیا پکوړې وخوره بس روژه وشوه. نه نه، د روژې نبي علیه الصلوۃ والسلام فرمایي کم بنده چې د الله دپاره حرام څیزونه نه پرېږدي نو د الله تعالی هېڅ حاجت نشته دې بنده ته که دې ټوله ورځ د حلالو نه ځان بچ کړي، یعنې دې خوراک نه کوي، دې څښاک نه کوي او دې خبرې نه کوي، دې بیبي سره نه میلاویږي او ځان یې راچمه کړی دی، نو د دې بنده هېڅ ضرورت نشته، الله هېڅ ضرورت نشته د دې بنده روژې ته. د دې د وجې نه چې موږ تاسو روژې نیسو او هغه روژې د الله دپاره وي. درېیم دا دې سړي خو به دې ښځې به روژه نیولي خو بدنظري به دې شوي، دې سړي به روژه نیولي خو بدنظري به دې شوي. نو نن زما محترمو خلکو روژه نیولي خو هغه روژه په فیسبوک باندې لنډوي، هغه روژه په واټساپ باندې لنډوي، هغه روژه په یوټیوب باندې لنډوي، هغه روژه چې کوم در په ټیک ټاک باندې لنډوي او په هغې کې خرافات او ګندګیرۍ ویني، نو د هغې د وجې نه په روژه باندې بد اثر وغورځېږي. نو محترمو میندو خویندو او وروڼو د ټولو خدمت کې مې دا عرض دی چې د خپلو روژو ګوره ډېر خیال وساتئ، د خپلو روژو ډېر خیال وساتئ. بعضې زنانه په دې ورځو کې ګورم لګیا دي، روانې دي، لینک روډونو باندې ګرځي، په بازارونو باندې ګرځي، د حیاړو مظاهره نه کوي. الله نه ویریږئ، ګوره دا خپله روژه دا د حیادارۍ سبب وګرځوئ، الله ته د قربت سبب وګرځوئ
نه الله به موږ خپل قربت راکړي او که موږ تاسو دک شان بهوده ګرځو بے حیا ګرځو بس زنانه چې چا خوخه ده که چا ګرځیمو او که لینک روډ ته ځي او که بازار ته ځي او چې سیړلو راځي نه کوي نو ګوره دا بیا روژه نه د الله وایي دې روژې ته زما هیڅ چت نشته نو چې څنګه زموږ د خولې روژه ده څنګه زموږ د خوراک او څښاک چې روژه ده داسې به زموږ ستاسو د سترګو هم روژه دا به د غوږونو هم روژه دا به د لاسو خپو هم روژه داسې به نه چا حق کې څه وایو نه به چاته ځو نه به چا پسې خبره کوو د دې ټولو اندامونو به خیال ساتو الله دې زموږ ستاسو روژې برابر کړي الله دې راله صحیح سلامت کی او الله دې په موږ لا اجر راکړي دعا وکړئ الله زموږ او دې ټول نه رضا شي الله دا سبق په خپل پاک دربار کې قبول او منظور کړي الله دې سبق برکات موږ لرا کړي